قیامت کې به د ټولو نه سخت عذاب د هغې کس وي چې هغه د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوي او خلق پې خندي. نن دا لوی کمال ګڼل شي چې ځان ته خلق راټول کي او د خلقو د خندولو دپاره دې خبرې شروع کي او خلق تې نه مزې والي وخندي. مزې به تې خلق علي او په عذاب کې به ته مبتلا سخت عذاب کې به دا کس مبتلا وي چې د خلقو د خندولو دپاره لګي او خبرې کوي. د ژبې ډېر حفاظت کو، ډېر یو نگهبان پې مقرر دی، دا راله لیکي، دا هره خبره او هره وینا لیکي. د دواړو جهانو سردار فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه، مالک څوک د دوو څیزونو ضمانت راکوي نو اضمن له الجنه، زه به یې د جنت ذموار یم. مالک څوک د دوو خبرو ذمواري راکوي نو اضمن له الجنه، زه وله د جنت ذمداري ورکوم. د کومو دوو؟ ما بین لحییه و ما بین رجلیه، چې د دوو داړو د جامو په منځ کې چې کوم اندام دی د دې ذمواري به راکوي، او ما بین رجلیه د دوو خپو منځ کې چې کوم شرمګاه دی د دې ذمداري به راله راکوي چې جبا او شرمګاه د دې به دې حفاظت کوي نو اضمن له الجنه، زما د طرف نه د جنت ذمداري واله. خو د ژبې حفاظت پکې، د ژبې حفاظت پکې. حدیث مبارک کې راځي وي کله ناکله سړی یوه خبره وکړي، ده ته پته نه وي، یوه خبره وکړي هغه دې اړو څه ګناه نه ګڼي، خو د هغې په وجه دی د جهنم ویښ ته ورسېدو، دې خبر هم نه دی. یوه کلمه به ووایي چېرته خبر به نه بس مجلس کې شروع شي، بیا په ځان نه پوهېږي که هر څه ناروی وي، که هر څه وي، که په هر چا پورې مسخره وکړل، دې پې د جهنم ویښ ته ورسي او دته پته نه، دته پته نه. د دواړو جهانو سردار فرمایي من سمته نجا، څوک چې چپ پاتې شو د نجات موندو. بس کم سړی چې خبرې ډېرې کوي د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به غلطۍ ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي. چې څوک خبرې ډېرې کوي اکثر اوقاتو کې چوپ اوسېږئ، چوپ اوسېږئ اکثر اوقاتو کې. بس کوشش کوه خبرې ډېرې مه کوه، ځکه چې د څو پورې تا خبره نه ده کړې نو ته یې مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شوې، اوس دې دا خبره مالکه شوه، ته به اوس د دې تابع چلیږي، د خولې نه دې خبره وتې ده، اوس به دې دا خبره مالک یې او ته به دې پسې روان یې، او چې کړې دې نه ده نو ته مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو